الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله اصله الہون. په بسم الله کې دریم لفظ د لفظ الله راغلی دی، لفظ الله. لفظ الله کې د دوه بحثونه کوي. اول لفظ الله اصل کې سو دا بدی ځای پورې ذکر شي و اشتقاقه من الها. دویم بحث آیا لفظ د الله مشتق دی او که نه دی. بعضې وایي مشتق دی، بعضې وایي نه دی. کم چې وایي چې دی د چانه مشتق دی، د هغې په مشتق منهو کې به و اقوال ذکر کی. سو اقوال؟ و اقوال. وقیل علمون پورې. وقیل علمون بیا مطلب دا دی چې د هغې ملایانو رایه ذکر کوي چې هغې د دې قایل دی چې لفظ الله مشتق نه دی. اوس پې پوه شئ. اول بحث لفظ الله اصل کې سو. والله اصله الہون. الله په اصل کې الہونو. فحذفت الحمزه، حمزه حذف شوه. وعوض عنها الالف واللام، په عوض کې راوړی شو د دې نه الف او لام. او بیا ال راغی. نو ال دوه لامونه راغله، یو د اله والا لامو حمزه خو ته لرې شوه، او یو دا لام اول ساکنو په ثاني کې د مدغم کنو الله ته جوړ شو. نو دا الف لام د تعریف د پاره نه دی، دا عوضی دی. ولذالک دی وجه نه چې الف لام د تعویض د پاره دی، تعریف د پاره نه دی. قیل ویل کیږي یا الله بالقطع فقط سا، یعنی الف لام قطعی دی، د تعریف د پاره نه دی. یا الله ویل کیږي دوا علی د تعریف نه جمع کیږي. الکه په پوه نه شي. تاسو کافیه کې ویری وقالو یا الله خاصتن، وقالو یا الله خاصتن. چې د تعریف د پاره نه دی، نو بیا خو الله بیا مطلق معبود ته وایي کنه. دې جواب کوي الا خو مگر دومره خبره ده انه مختص، دا لفظ الله خاص دی بالمعبود بالحق، د معبود بالحق د پاره. الہ مطلق معبود ته وایي، الله معبود برحق ته وایي. پوه نه شئ. والالہ او الہ په الاصل اصلی صيغه په اعتبار سره یقع واقع کیږي علی کل معبود، هر معبود. ثم غلبه علی المعبود بالحق، بیا غلبه د استعمال راغلی ته په معبود بالحق. پیسې په غلبه د استعمال په معبود برحق په الہ کې راغلی د خدای الف لام نرست. پیسې په خد چانه جوړ دی، مشتق دی کنه دی مشتق. د بعضو رایه داره چې دا مشتق دی، خو چې مشتق دی بیا د چانه مشتق دی. په مشتق منهو کې و اقوال ذکر کوي، و اقوال. و اشتقاقه من الها، دا مشتق دی د چانه د الها یا لهونا، د فتح یفتحونا. الہتن مصدر راضی لکه عبادتن، الوہتن مصدر راضی لکه نبوتن، الوہیتن مصدر راضی لکه عبودیتن. الہ یا لہو، الہتن، الوہتن، الوہیتن. الہ په معنا د عبادت سره. چا سره؟ عبادت سره. نو الہ با فعال شي په معنا د مفعول سره، مالوه معبود. الکه په پوه نه شئ. ومنه د دې لفظ نه تعلح واستعلح اخیستل شوی. تعلح معنا تعبد، استعلح معنا استعبد. پوه نه شئ.
عبادت وکړو او عبادت طلب. نو خدای ته الہ ځکه وایي چې دی مستحق د عبادت دی او د عبادت کیږي. یو قول دا شو چې د الہ یا الہون اخیستل شوی، مشتق من وایي الہ یا الہو دی. وقیل چاویلی دی من الہ دا د سمعانه دی، الہ یا الہو سمع یسمعو. الہ کله ویل کیږي؟ اذا تحیر چې سړی حیران شي. الہ فلانون معنا څه ده؟ تحیر فلانون پلان کې حیران شي. یا خدای ته الہ ولی وای؟ لأن العقول تتحیر فی معرفته، ځکه د خلکو عقلونه حیران دي د په پیژنګلو کې، د په پیژندلو کې. پوه نه شوئ؟ دریم قول او من الہت الی فلانن، یا د سمعانه د الہ یا الہو. خود دې قول د عربونه الہت الی فلانن اے سکنت الی، اطمینان میں حاصل کده هغه سره. الہت الی فلانن خلق څه کله وای چې کله سړي سره سکون او زړه سکون ورته حاصل شي. بیا به معلومانا د سکون او د آرام مرجع. الہ معنا د سکون ځای. ولی لأن القلوب تطمئن بذکره، ځکه زړونه مطمئن کیږي د په ذکر کولو. والارواح تسکن الی معرفته، او ارواح ته سکون حاصلی کې د پیج په معرفت ده دکی. او من الہ اذا فزع، یا د الہ نه د اذا فزع چې کله سړی ویریږي. من امرین د یو کار نه نزل علی چې بدر راغلی. پوه نه شوې؟ د الہ معنا څه ده؟ فزع یرا. بیا د باب پال ته ویسا و الہه غیره، پناه ورکړه دلره بل چا. الہه غیره بل سړی دل پناه ورکړه. غیره فاعل د الہ ده، هو مفعول مقدم ده. اے اجاره پناه ورکړه. نو بیا به الہ په معنا د پناه ورکولو سره شي. باب پال ته دی ویوړه کنه پناه ورکول، ځکه حمزه پکې د سلب ماخذ د پاره ده. الہ نه چې پزه یری ته وای، او الہ چې شو باب پال یره ختمول. پناه دي چې ورکړه خو د سړی یره ختم شو کړه، دشمن نه دی بچ. کوئی نشي ازل عائز، ځکه څوک چې په خدای پناه ونیسي یبزو الی دته پناه وروړي، وهو یجیره دې پناه ورکوي حقیقتا او بزعمه، یا حقیقتا پناه ورکوي لکه مسلمان ته، او بزعمه یا د په ګمان پناه ورکوي لکه کافر خپل خدای ته ځي وای مال پناه راکوي، د بزام ورکوي خو حقیقت کې نه کوي. یا خدای قرآن کې وای وهو یجیر ولا یجار علی، دې خلکو له پناه ورکوي، د خلاف څوک چاله پناه نشي ورکوي. ولا یجار علی، د خلاف پناه نه ورکول کیږي. چې څوک چاله پناه ورکړي راځه ما سره خدای دې درته سو وای، داسې کېدی شي. او من الہ الفصیل، یا د دین د پنځم قول دی. د الہ الفصیل نه فتح دی، او الہ الفصیل فصیل د اوخ جونګی ته وای، د اوخ بچی ته. اذا اولع بامه، چې کله مشغول شي په مور باندې، د مور په یو سکلو باندې دی مشغول شي، تین راکاږي. بیا د الہ معنا څه شو؟ د الہ معنا ازل عباد، ځکه بندگان مولعون مشغول دي بالتضرع الیه بالشدائد، چې د تعجزی کوي په شدائد او سختۍ او تکلیفونو کې. خلق مشغول دي کنه. الہ الفصیله بچه په مور مشغول دي، پي راکاږي فائدت یې اخلي. بندگان مشغول دي بچا مالو، هغه څوک چې خلق په مشغول دي د تبع جزای باندې.
پوه نه شئ. او من ولیها دا شپږمه رایه ده، یا دا ماخوذ دی د ولیها نه، ولیها نو محموز نه دی، بیا معتل دی، مثال دی. ولیها یا له سمع یسمع اذا تحیره، چې کله سړی حیران شي، وتخبط عقل، عقل پټ شي. وکان اصله ویلاح، اصل کې ویلاح ہو، الہ په اصل کې سو وقلبت الواو حمزتن، دا واو په حمزه بدل شو. ولی الاستثقال الکسرة علیها، ځکه کسره په واو باندې ثقیله وا، په حمزه دې بدل کې الہ دې ته جوړ. استثقال الضمه په وجوه، لکه زمه چې څنګه ثقيله او په وجوه کې په واو باندې نو وجوه دې ته جوړ، وجوه نه دې څه جوړ کړو. فقيل ویل کېږي الہ لکه اعا و اشاح، اعا په اصل کې وعاو کنه حمزه باندې واو باندې، اشاح په اصل کې وشاحو حمزه باندې واو بدل شي. په الہ کې واو په څه بدل شي؟ ولاهو حمزه باندې واو بدل شي. اعا لوخي ته وایي، اشاح حار ته وایي. الکه په دې شپږمه رایه پوه شئ، پوه شئ. او دا خبره نه ده. ويرده الجمع على آلهه، او رد کوي دې خبرې جمع په آلهه دون اولها. جمع څه راځي؟ آلهه راځي. که ویلاه وی نو جمع به اولها راتلی، جمع به څه راتلی؟ دون اولها. نو دا خبره غلطه ده چې اصل کې ویلاه. وم قول وقیل چاویلی دی اصله لاح، الہ پاسل کې څو؟ لاح، مصدر د باب ضرب لاح یلی، مصدر لاح یلیه لیحن ولاحن، لاح یلیه باب ضرب شکنه د دې مصدر دی. لاح خلق کله وی زایح تجبه، چې کله سړی پرده کې پټ شي ورته په اوچت شي. الله تعالی ته بیا ویل دغه لاح ولی وی لاح، لاح مالو محجوب، لانه تعالی محجوب، ځکه الله پټ دی ندراک الابصار، د لیدلو د سترګو. الکه په پوه شئ. ومرتفع علی کل شیء، اوچت دی د هر شي نه. واما د هغه سنه لا یلیق به، چې د شان سره نه مساوي، هر سنه پټ پاک اوچت. الکه دلته یوه غلطي شوې ده، خدای ته محجوب ویلی دی، خدای ته محجوب نه ویل کېږي. محجوب څه ته وایي؟ پټ کړلی شوی، چې بل چا پټ کړی. خدای محجوب دی که محتجب؟ پټ، ځان یې پټ کړی دی. پوه شئ پې؟ خدای ته محجوب نه وایي. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، دوی به د خدای نه محجوبي، ځانونه به پټ کړي، معنا پټ کړلی شوي به وي. د دوی او د خدای په منځ کې به پرده وي. مؤمنان به خدای ویني، دوی به یې نه ویني. کافران دا یې مطلب شو. بعض الفاظي ای کې به احتیاط کوئ، خدای ته به نه استعمالوئ. لکه دا بعض غټ غټ ملایان خدای ته حاضر او ناظر وایي. تاسو اورېدلی دي چې خبر کې الله حاضر او ناظر دی، چې دا خبره مې صحیح اورېدلی م دي. دا غلطه ده کنه. خدای خو ناظر دی کنه، ناظر نظر، ینظر الله، خدای ګوري، نظر الله الیه، خدای ورته وکتل. دا قرآن کې شته، حدیثو کې شته کنه. هلکه پې پوه شئ. او حاضر تاسو ویلي دي صیغو کې چې صیغې په درې قسمه دي، یو غایب دي، یو حاضر دي، یو متکلم دي. حاضر چاته وایي؟ تا سره په یو ځای کې یو مکان کې در سره، صحیح ده. خدای موږ سره په یو مکان کې دی چې حاضر ورته وایي؟ نه، بل قرآن او حدیث صحیح احادیثو کې اسماء د الله تعالی خو توقیفي دي کنه، موقوف علی السماع من الشاری دي. قرآن او حدیث کې خدای د حاضر لفظ کم ځای کې استعمال شي.
پوه نه شو یو ځای کې هم نه دی عوام چې وایي نو خیر دی ملیان چې وایي بیا غلطه ده عوام ځکه وایي چې عوام وایي خدای حاضر او ناظر دی نو مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې خدای په موږ خبر دی هغه صحیح طرف ته اړی او علما چې وایي چې حاضر او ناظر دی نو دا غلطه ده ځکه دوی خو پوهېږي که نه چې پوه شي پې تاسو زما په دې خبرو پوه نه شئ تاسو په پیسې کې یو مولا بیان مې اورېدلی و هغه ورته حاضر او ناظر وایي او داسې مولا دی تاسو ورته متکلم اسلام وایي متکلم اسلام څلور تنان تیر شوي دي په دیوبندیانو کې قاسم نانوتوی رحمه الله مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا محمد ادریس کاندهلوی مولانا شمس الحق افغانی د دې نه بعد متکلم اسلام نشته هلکه پې پوه شئ پنځه شاګردان یې وایي متکلم اسلام دغو پنځو شاګردانو متکلم پنځو شاګردانو ته ټول اسلام وایي او خدای ته حاضر او ناظر وایي دومره نه پوهېږي یقین په خدای وکړه داسې په طالبان خو ډېر ښه خلک دي هر چا ته زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایي صحیح ده نو ګورئ خدای ته به دا بعضې الفاظ دي الله دپاره به داسې الفاظ استعمالوئ چې هغه قرآن او صحیح احادیثو کې راغلي صحیح شو نو دلته محجوب د خدای دپاره مناسب نه دی چې ده ویلی دی ویشهد له قول الشاعر او د شاعر دا قول دی له خبرې له ګواه دی چې اصل کې لا هو لا کحلفت من ابی رباہی کحلفت من ابی رباہی لکه یو قسم د ابو رباح نه یسمعها لاهه الکبار چې اوري دی لره د دل لوی خدای لوی معبود یې اوري وګورئ لاه استعمال کا لاهه الکبار شاعر استعمال وقیل سره بل لفظ استعمالی بل دغه کوي حاضر او ناظر په ځای باندې داسې چې الله ناظر دی بس حاضر ورسره مه وایه خدای ناظر دی یا خدای په موږ خبر دی یا خدای خبیر او بصیر دی بس دا لفظ وایه خبیر او بصیر دی حاضر مه وایه ناظر خو صحیح دی که خدای ناظر دی بس هر څه ګوري دویم قول دا دی چې مشتق نه دی چې مشتق نه دی نو څه دی دا د سیبوی او د زجاج مذهب دی د دوی درې دلیلونه هم بیانوي وقیل چاویل دی عالم لذاتی لفظ دا الله عالم دی د ذات په اعتبار سره ذات مخصوصه مشتق نه دی درې دلیلونه اول دلیل لأنه یوصف ځکه لفظ الله موصوف حقیقي ولا یوصف به او توصیف د غیر نه کیږي به په دې سره چې دا د بل چا صفت واقعي او دا د عالمیت نه خدا کړ دویم دلیل ولأنه بل دار چې الله لابد له لابدی د دلره من اسمن د دې اسمنا تجری علی صفات چې خدای صفاتونه په جاری کی خدای له دې یو نوم پکار دی چې د خدای دا نور صفاتونه په جاری کی دا نور ورته صفات واقع کی الله خبیر الله الخبیر الله البصیر الله الغنی الله الودود الله القدیر چې دا نور صفاتونه کی یو پکار دی کنه چا یو پکار دی هغه به عالمي او هغه الله دی الله ولې دی ځکه د نورو نومونو کې صلاحیت نشته
صلاحیت نه لري له د اجرا د صفاتو دا مما هغه څه یطلق علی چې اطلاق کی په دې باندې سوا د لفظ الله نه بغیر لفظ الله نه بغیر چې د څومره نومونو اطلاق په خدای کیږي پاره کې به یو کوم دا صلاحیت نشته چې اجرا د صفاتو د پاره د مقرر شي سوا د الله نه لفظ الله نه بغیر پوه نه شئ اجرا د صفاتو د پاره لفظ الله نه بل یو لفظ نشته چې هغه د اجرا د صفاتو لپاره موږ مقرر او اجرا د صفاتو لپاره چې مقرر کا ابا عالمي دریم دلیل ولانه لو كان وصفا لم يكن قوله لا اله الا الله توحيدا کچره وصف شي علم نشي بیا بدا قول چې لا اله الا الله توحید نشي ځکه وصف خو من حیث انه وصف معنی نه دی د وقوع د شرکت نه پیه پدې کې وصف من حیث انه وصف معنی نه دی د څنګه د وقوع د شرکت مثل لا اله الا الرحمن لك لا اله الا الرحمن چې مفید د توحید نه دی ځکه رحمان وصف دی دا وصف باندې توحید ولې نه حاصلېږي فإنه ذکر دا وصف لا يمنع الشركة معنی د شرکت نه نفس تصور معنی نه د وقوع د شرکت او علم خو نفس تصور معنی د چانه وقوع د شرکت ولظهر انه وصف دي زبانه بس ته چې سر خلاص